أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سورة الأنعام 159 نمبر آیات. په دې 159 نمبر آیات کې چې کوم سبقونه دي هغه دا دي، یو دا دی چې نبی علیہ السلام د لپاره تسلی ده چې کوم خلک په دین کې دنه ډلبازیانې جوړوي، فرقې جوړوي او د دین لږ لږ حصہ راخلي، د هغې نه مستقل ګروپ او جماعت جوړوي او هغې باندې بیا خلک ورته رابلي او باقي دین پرېږدي. یا کوم خلک د اسلام په مقابل کې ډلې جوړوي، د اسلامي احکام او د اسلامي نظام په مقابل کې ډلې جوړوي، نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي لست منهم فی شیء، ته نه یې د هغوی نه په هېڅ څه کې، یعنی تر دغه خلکو ذمہوار نه، ته دې بری دغه جرمونو په وجه باندې به ته نه نیولی کېږي، ستا نه به تپوس نه کېږي. نو دا تسلي شو نبي علیہ السلام ته چې دا ستا قصور نه دی. دویم نمبر د دغه خلکو دپاره د اسلام په مقابل کې یا په اسلام کې دنه ډلې جوړوي، فرقواریت جوړوي، د هغې دپاره سخت خبرداری دی چې د دې خلکو ټول حکم چې کوم دی الله تعالی ته حواله دی، الله تعالی ته سپارلی شوی دی، الله تعالی به د خپل لاس دوی نه انتقام اخلي، پرېږدي نه، او په هغه کارونو به الله تعالی خبر کړي چې دوی کړي دي. خبرولو مطلب دا چې عملي سزا به وله ورکړي، عملي طور به خبر کړي، جهنم ته به ور واچي. د دې آیات هغه خلک هم مخاطبین دي چې کوم د اسلام په مقابل کې ولاړ دي، لکه د کافرانو ډلې، یهود، نصارا، مشرکان ټول، او هغه خلک هم مصداق دی چې کوم خلک په اسلام کې دنه ډلې جوړې کړي دي. دا مضمون معرف القرآن په دغه انداز باندې نقل کړی دی. اول سر کې الله تعالی وایي ان الذين فرقوا دینهم، یقینا هغه کسان چې هغوی فرقوا دینهم ټوټې ټوټې کړی دی خپل دین ټوټې ټوټې کولو معنا دا ده چې لږ لږ حصې در اخیستل دي، د هغې نه جماعت جوړ کړلی، ګروپ احساس کړی دی. لکه ځینې خلک به صرف او صرف د یو خاص حکم ته به دعوت ورکوي، د هغې دپاره به ډلی، او بیا به کې لا داسې به مورد داسې حکم دپاره به دعوت چلی، ګروپ احساس کړی چې هغه حکم به منسوخ شوی وي، داسې دا به مکې هم واوري، دا ناشنا به مکې هم واوري، او د باقي ګروپونو نه به ځان بیل کړی. لکه تاسو دا کمې ډلې چې په اسلام کې دننه جوړې شوي دي، نبی علیہ السلام فرمایي چې یهود او نصوارا چې کله ګمراه شو، مخکیني خلک کله ګمراه شو، نو دا 2 ډلو ته ورسېدل، او زما امت به هم دغه شان ګمراه کېږي. څنګه کارونه چې هغوی کړي دغه شانه کې شبران بې شبرین دوی به ولیش په ولیش په هغې پسې روانې، خو دومره خبره ده چې هغې نه به 2 ډلې جوړېدلې او د دې امت نه به 3 ډلې جوړېږي. اوس دې کې یو ډله به سیوا کېږي، نور هم سیوا کېږي، دغه حدیث نه معلومېږي. امام قرطبي رحمه الله د هغې وضاحت کړی دی چې دا یو ډله به دې امت کې ولې سیوا کېږي. نو په دې مضمون باندې دې اعتبار سره امام قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې تفسیري مضمون ذکر کړی دی. هغه وایي چې مخکیني خلک داسې وو چې کله به ګمراه شو نو داسې به ګمراه کېدل. مثال په طور باندې په اسلام کې حیاداري ده او دغه شانته کې پاکدامني ده، نو یو ډله به جوړه شوه چې په اسلام کې دننه به د فحاشۍ دپاره کار کوه، فحاشي به خوروله، نو یو ډله به داسې شوله. په اسلام کې سود حرام دی مثال په طور باندې، نو د اقتصادیاتو په نوم باندې، د مالیاتو په نوم باندې به خلکو د سود خلاف یو ډله پورته شوه، هغې به سود دپاره به دلایل ویلو. په اسلام کې اتفاق ضروري دی، وحدت ضروري دی، نو یو ډله به جوړه شوله چې هغې به صرف او صرف دا کار کوو چې په یو عالم باندې اعتراض، بل عالم باندې اعتراض، چې دننه ګروپ بندیانې جوړې شي، خلک په یو بل باندې بېاعتماده شي او فرقواریت جوړ شي. دغه شانته کې کوم احکام چې په اسلام کې دي د هر حکم خلاف به یو جماعت پورته شو. خو مخکیني خلک داسې وو، مخکیني امتونو کې فرق دا و چې هغې کې به خلک کله ګمراه شي نو بل پیغمبر به راورسېد او بس حالات به سم شو. دې امت کې دا صفت ده چې کله ګمراه شي نو پیغمبر بل نه راځي، نبي علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نه راځي. نو په دې وخت کې چې کله بل پیغمبر نه راځي او د قیامت پورې په انسانانو باندې جدا حالات راتلی شي، جدا حالات، لکه مخکیني زمانه کې جازونه نه وو، اوس جازونه موجود دي. نو چې کله جاز موجود دی بل پیغمبر نه راځي، یو مسله را پیدا شو، ماډرن مسله چې یاره سړی په جاز کې بره دی اذان شروع شو، د اذان لمانځه ټیم دی، دا چې اوس مونځ کې به د جاز کې مونځ کېږي که نه کېږي، قبلې ته مخ کولو به څه مسله د نوې مسله شوله. یا دې زمانه کې مثال په طور موبایل لا پیدا شو،
یاره سړی موبایل لا واخلي د ان کې به دې میسج کوي مونځ کې ولاړ دی د دې بس حکم شرعي شریعت سوی دی باره کې دغه شان کې ټلیفون باندې سړی د یو ملک نه بل ملک طلاق پیغام لګي چې ما ښځه طلاق کړه طلاق کړې مې نه ده قبول مې ده قبول مې نه ده دا شریعت سوی دی باره کې نوې مسله ده دغه شان کې یو انسان بر انسان لینه ور کوي یو انسان بر انسان له ګردا اندامونه ور کوي تعاون وسره کوي شریعت دی باره کې سوی دا ټیک دی که نه ټیک دی دا شان ډیر مسائل شته دي نو اوس خبره ده چې په مخکینی زمانہ کې چې دغه مسالې را پیدا کېدلې نو پیغمبر برات اوس پیغمبر ناراضي نو د پیغمبر د ناراضو په صورت کې الله تعالی به دې امت باندې اوسو احسانات کړی دي یو دا چې مخکینی امتونو کې به احکام ذکر خو د حکم حکمت به ذکر نه وجه به ذکر نه د قرآن کې ذکر حکم ذکر شوی ده نو وجه هم ذکر شوی ده دغه وجه نه په خپل ډېر مسالې په خپل معلومول شي لکه مثال په تور باندې الله تعالی قرآن کې وایي چې ما دین مکمل کړی دی او دا واحد دین دی چې مکمل دی اسلام مکمل دین دی مخکینی دینونو مبارک الله تعالی دا مهر نه لګول چې مکمل دی اوس د شریعت تراش الله تعالی زنا نه منع کړل چې ولا تقربوا الزنا زنا ته منځ کېږي مخکینی کتابونو کې مو چې زنا ته منځ کېږي البته وجه نه ذکر قرآن کې الله تعالی وایي ولې منځ کېږي انه فاحشه دا ځکه چې دا بی حیايي ده نو زنا حرمت څه شو بی حیايي شو اصلي آرام شي او بی حیايي اوس موږ ته پته ولګېدله چې زنا حرامه ده د زنا د بی حیايي د وجه نه حرامه ده بی حیايي چې په کوم ځای کې را پیدا کېده به حرامه هغې نه موږ ته پته ولګېدله چې زنانه د کور نه بې پردې وتل ټي ویګان سینماګانې او دغه شان د عیاشۍ او فحاشۍ چې څومره محفلونه دي شادي حالونو کې چې کوم حالات روان دي دغه شان کې په هسپتالونو یونیورسټیو کې چې کوم څه دي نو دغه ټولې فحاشیانې دي او فحاشیانې حرام دي نو دا چې موږ ته پته ولګېده چې حرام شو اگر سړی په پاسي کې وای بچیاره کوم حدیث کې راغلی دی چې یاره ښځه به داسې کوي چې مثال په طور باندې سنیمات به نظر حدیث راوښایه چې ښځه به سنیمات نه نظر دا ټکي دا الفاظ حدیثو کې نشته خدا د کوم ځای نه معلومه شوه دا د دې نه معلومه شوه چې فحاشي حرامه ده فحاشي ټکي نه موږ دا ځای معلوم یا دغه شان ته کې شریعت دا ویلي دی چې مور او پلار مخکې به اوف مه وایي ولې مه وایي ځکه چې دې سره هغوی ته ضرر میلاویږي نو موږ ته دا نکته معلومه شوه چې دا ضرر دا حرام دی نو هغې د وجې نه مور مخکې اوف کول هم حرام شو اوس ضرر چې په کوم ځای کې پیدا کېده دا به حرام وي په بار ځای کې چې که د ګاونډي خلاف خبره وه که د بل مسلمان خلاف وه که د حیواناتو خلاف ولې نه وي چې هغوی ته تکلیف ته میلاویږي نو چې کوم ځای کې ضرر پیدا کېده ضرر به حرام وي اوس دا اهمه نکته ده چې دې امت کې شته الله تعالی دې امت ته دا علم ورکړی دی او مخکینی امتونو کې دا نه دویمه دا ده چې دې کې چونکې پیغمبران ناراضي الله تعالی دې له مجتهدین ورکړي دي او مجتهدین دغه شان کلیات راغستل دي دغه مسائل معلوم کړي دي ټول مسائل دې معلوم کړي دي نو په دې امت کې مجتهدین دي مخکینی کې مجتهدین نو اوس دا امت چې کله گمراه شي منتشر شي نو په دې کې یو ډله بس صرف د مجتهدینو خلاف به کار کوي نو مخکینی کې مجتهدین نو یو ډله پکې کمه وه دې کې مجتهدین شته نو یو ډله پکې سیوا شوه نو په دې امت په دې باطلو ډله کې یو ډله صرف د مجتهدینو خلاف کار کوي دشمنه وي نو چې کله تاسو د خلکو نه واورېدل چې څلور امامان بوتان دي نعوذ بالله او یا زه د امام ابو حنیفه نه ښه پوهېږم او یا دا د جغت حدیث نه معلوم قرآن باندې نه پوهېدو او داسې بېحسابه ډرامې بېحسابه قصې پسې نو تاسې پوه شئ چې د هغه ډله ده چې کوم د مجتهدینو دشمنان دي او دغه اویایمه ډله ده چې کوم د امت کې سیوا ډله ده دا پکې پیدا شوې ده اوس دا انتشار بس څنګه ختمېږي انتشار د ختمولو دپاره د بې اتفاقۍ د ختمولو لپاره مناسب لنډه لار دا ده چې کم الفاظ ته په دلایلو کې پیش کړي قرآن او حدیث پیش کړي نو قرآن او حدیث به هم هغه پیش کړي چې کم د نبی علیه السلام نه نقل دي په نبی علیه السلام په کوم انداز نقل په انداز به الفاظ نقل کړي بیا دغه الفاظ معنی چې څنګه د نبی علیه السلام نه د صحابه کرامو تابعینو نه نقل چې په انداز نقل کړي نو اختلاف ختمېږي خو چې کله ته داسې وکړي چې الفاظ اوریجنل استعمال کړي خو معنی ولا بله پیدا کړي دې ځای نه د اختلاف سوري را پیدا شي انتشار را پیدا شي لکه مثال به تور باندې د صحابه کرامو نه دا نقل چې نبی علیه السلام رفع الیدین کړي ډېرو روایتو کې شته تقریبا قولي پیلي تقریر ټول چې راجمع کړي 70 پورې روایت شته په دغه روایتو کې دا هم دي چې نبی علیه السلام سجدې ته لاړ نو هم سجده وکړه رفع الیدین وکړو سجدې نه راپورته شو په جلسه کې رفع الیدین وکړو بیرته سجدې ته لاړ بیا رفع الیدین وکړو اوس هېڅ څوک هم نه کوي ولې ځکه د عبدالله ابن عمر پر روایت کې دی چې دا نبی علیه السلام بیا پرېښودل دغه سجدې ولا رفع الیدین پرېښودل نو د عبدالله ابن عمر روایت دغه مخکینی حدیث وضاحت شو تشریح شو
اوس بیا هغه نورسته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي هغه مسخي خلکو ته او چې نبی عليه السلام کله مسکام نو اوله سر کې رپولیدل وکړ لاسونه وګورو ته چت او ثم لم يعود بيت چرته رپولیدل ونه اخیره پورې ونه نو دا باقی رپولیدل در عبد الله ابن مسعود په قول سره منسوخ شو او دا سیدو ولا رپولیدل د عبد الله ابن عمر په قول سره منسوخ شو او سره به حدیث باندې عمل کوي نو رپولیدل حدیث راواله هغه کې چې تکم رپولیدل نه جمع کیږي نو درکو دراتلو درکو درې غېدو سیدې د تلو سیدې درانې غېدو دا ټول راجمه کې دا شته ټیک شو صحیح دي خو بیا سیدو والا چرته منسوخ شو د عبد الله ابن عمر په قول باندې او دا باقی کله منسوخ شو د عبد الله ابن مسعود د قول معلومیږي چې نبی رسول الله باندې کړي منسوخ شوی اختلاف دغه ځای باندې ختم شو د پردن والا روایت خپل ځای باندې ټیک بیا منسوخ شوی دي پر خودل والا روایت ټیک خو چې تر څه وګورئ چې صرف د پردن روایت راواخله چې نبی رسول الله پردن کړي دي او د حدیثو کتابونو کې هغه حواله راجمه کو خلکو ته ښایا او ځان به سره سیوا شي لس نه کې پم ملاويږي او بیا د منسوخ کېدو روایتونه به چټي منکر شي اختلاف د پاره زبردست سورې پیدا شو دغه شان ته کې امام بس د قرات کول او نه قرات کول خاص هم دغه مضمون دي لړن حل چې نبی رسول قرآن وایي چې تاسو کله تلاوت کیږي قرآن نو سره کېږي تاسو هغه کې دغه مکوي دا خبرې مکوي چپ پاتې شي اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن نو سره کېدو نو چپ پاتې شي واکیږي او فسرینو لیکلي دي ذکر کې دوه الفاظ دي یو فاستمعوا او انصتوا دي استماع دي ته ویل کېږي چې आवाज راځي نو ته واکیږي او انصات دي ته ویل کېږي چې आवाज شتو کنيشته دي خو ته پوېږي چې څوک لګیا تلاوت کوي اگر که आवाज ته نه رسي مثال تور باندې سړی د کونډې یو سړی د بار په منځمانه ولاړ د سپیکر سہولیت نشته ده د قرات کېږي هغه आवाज نه رسیږي خو هغه پوېږي جمع ولاړ دی امام به لازمي قرات کوي یا پټ منځونه دي ته پوېږي چې امام مخکې اسنه دی ولاړ منځ وي خو ماته صرف حق نه راسي आवाज نه رسیږي نو باندې ټول سوراتونو کې چپ پادشه او ته دغه مکو دا قرات مکو دا الفاظ د قران دي خو وس تشریح تبرا شو دو تشریح چې کوم ده د نبی رسول الله په الفاظو کې به وګورو نو تشریح چې کله موږ راشو نو د صامت رضی الله عنه د عباده بن صامت رضی الله عنه قول لجدا دا آیت چې کوم دی د په بار د منځ کې نازل شوی دی او منځ کې چې کله څوک منځ وای نو بس سړی به قرات نه کوي چپ پاتې شي ٹھیک شو بیا دا غینه رستا یو بل حدیث پیدا شو حدیث دا دی چې دا هغه چا موز نه کیږي چې څوک او دا څنګه الفاظ دي چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب هغه سره موز بيخي اړو لکېږي نه چې هغه د فاتحه الكتاب نه تلاوت ونه کی فاتحه الكتاب نه مراد فاتحه ده او د ذکر کې الفاظ خلک ټیک وای خو معنی غلطه کوي معنی څنګه غلطه ده اصل کې حدیث دسه ده چې هغه سوچ داغه چا موز نه کیږي ستړي بده نه کیږي لم يقرأ چغل واستل ونه کی بے فاتحه الكتاب سره د سورته فاتحه د کتاب نه بل سورت دا در کوم ځای نه معلوم شو دا معنی کوم ځای نه معلوم شو دا هم د عباده بن صامت رضی الله عنه د قول نه معلومیږي اول ته کې د با معنی چې کوم د معنی د سره بے فاتحه د کتاب سره د فاتحه د کتاب نه او کوم خلک چې د اختلاف د پاره سورې جوړي نو هغه د سیمانه کوي چې دا چا موز نه کیږي چې څوک سورته فاتحه ونه ولي نو دا معنی چې ته کې ال د با معنی ورکه شو سره یو خور هغه پیدا نشو او ګرایمر والا په دې معنی پیږي چې د با معنی د مع سره نو بیا دې شو دا حدیث چې کوم دین په بارا د دویم سورۃ شو د فاتحه نشو مدري معنی د شو ولا چې دا هغه چا موز نه کیږي چې سورته فاتحه سره سم دویم سورۃ ونه ولي نو باندې خطول پويږي نو دا حدیث د سورۃ بارا کې شو د قران د آیت سره ټکراو نشته او وضاحت کوم څنګه نه راغی د عباده بن صامت رضی الله عنه قولنا وضاحت معلوم شي نو اوس الفاظ ورد الله واخل او د صحابه کرام د نبی رسول الله کوم معنا چې ولا کړی دا صحابه کرامو کله کوم معنا او تور باندې اختلاف په دغه ځمانه ختم شو د اهل سنت والجماعت مسلک اختیار شو او چې کله ترسي کې الفاظ خورید الله پیدا کی خو معنا ولا بل پیدا کی خپل معنا ذاتی معنا چیرې هغه چا موږ نه کېږي چې څوک فاتحه به ونه وي دا خو د صحابي معنا ده د نبی عليه السلام ترجمه ده د خپل ترجمه ده اختلاف پیدا شو د زګین اختلاف لپاره یو زبردست سوري پیدا شو اختلاف ختمولو لپاره شارټ کټ طریقه د نبی عليه السلام نه نقل نبی عليه السلام د دې امت ذکر کاوه چې دا امت بدري او ډېر تر رسیږي صحابي کرام تاسو وګورئ چې د ټینګ مسله څنګه معلومه زبا حق باندې یما او باطل خلک بسنګ سره پېښنګوي دغه کې څنګه اندازه به لګي نبی عليه السلام ول طریقه ډېر اسانه ده ما انا عليه واصحاب معرف لیکلي دي دا روایت چې کوم ده ابو داود ترمذی او دغه شان ده کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په کتاب کې
مستقل تفسیر النقل طبرانی دي کې نقل نو اوس په دې ځکه کې دغه ځکه تراشه نو چې کوم کله اختلاف ختمه د نبی علیہ السلام سیرت متعلق بیا سیرت کې خبره پیدا نه کړله صحابه کرامو تراش صحابه کرامو قول پیلو ګور هغه کې پیدا کړله اختلاف په دغه ځمن ختم شو کم خلک د نبی علیہ السلام سیرت مني صحابه مني نو هغه اهل سنت والجماعت والا دي اختلاف تک نشته مثال به تمر باندې دي خبره تراشه جره تراوی بسوره کاته شل کو هغه اترکاته دي ډیر بحث په دې کې روان دي خو اختلاف خپل ځای باندې راشه صحابه کرامو سیرت وګوره ابو بکر صدیق په زمانہ کې شل لگاته وي د عمر فاروق په زمانہ کې شل لگاته وي د عثمان رضی الله عنه خلافت په دور کې شل لگاته وي د علی رضی الله عنه زمانہ کې شل لگاته وي د وسه پوری بحرمینو کې شل لگاته کیږي مسله لړل حل شو چې بس ما انا علیه و اصحابي دا نبی علیہ السلام معاملہ او صحابه کرام عملو ګور اختلاف ختم کړه حق لا اختلاف د زمن ختمي او چې دغه څنګه کې قران منی حدیث سره نه منی حدیث و یمنه مخ صحابه سره نه منه نو دې ځکه کې به اختلاف لار پیدا کیږي او دا هغه باطلی فرقې د دین خود به خود اتوماتیک جوړیږي چې کوم نبی علیہ السلام په شرګوي کړل او باطلی فرقې بهر حال باندې الله تعالی و ان الذين فرقوا دينهم یقینا هغه کسان چې هغه ټوټه کړل خپل دین وکانو شیان او دې شوی د ډلې دیني سي کړه د هر سي ځان ګوب جوړ شوی دی لست منهم تنای په هغه کې پیشه ان پیس شکی داغه بر جرمونو کې داخل نه ته بری دا وینا او داغه د تبوسونه بستانه نه کیږي نبی عليه السلام ته وي نبی عليه السلام د پاره تسریش انما امرهم الى الله یقینا حکم د دې سپارل شوی دی الله ان د دې حساب وس الله بخپل کوي الله تعالی به انتقام اخلي پریدینا ثم ينبئهم بیا خبرای دی لره بما كانوا يفعلون به کارونه چې دوی کړی دي د پر قواعد کې د څومره کار کړی دي څومره انتشار جوړ کړی دي څومره امت کې مسالې پیدا کړی دي او د اختلاف هغه مرکزونه راکولاو کړی دي د ټول حساب وس الله تعالی کې الله تعالی به خبرې سمجلبو الله تعالی به دغه برابر سزا ورکړي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا جرات له وبله په یو نه کې باندې نو کم نه کم د هغه د پاره 10 امثالها لچون د سیوا کېدل د هغه دي دا کم نه کم وسره وایي د سم دا ولي زکه چې د نیکی ادنا د چندي د لسو پورې ادنا د چندي او پورته دا ډیر زیاته کیږي پورته نورم دغه ځګی نشته مثال په تور باندې عام تور باندې نیکی کې نو نیکی بلاس چنده کې براش خدغه نیکی ته رمضان کې وای نو رمضان کې بلا 70 چنده کیږي نو دا 10 امثال نش 70 امثال دا شاند کې ونی کې د یو فرض مز دي نو ایوان چې دغه لاس چنده کې شمار شو جمع څه دغه 27 کې راغی 25 27 دواړه قوال شته دي خدا جو مستاوي وړو بخانه کعبه کې دی خانه کعبه کې د 1 لاکھ کې شمار شو چې په 1 لاکھ شمار شو نو اوس دغه روایت د 10 امثالها سره تضاد نشته ولی ځکه موږ د سمانه وکړه چې په له 10 امثالها هغه د بار کم نه کم لاس چند سیوا کېدل نو زیات موږ دغه معنی نه تکړه لاس بدل چې پورته نه سیوا کېږي دغه شان ته سره د الله تعالی په لار کې صدقه وکړي نو قران داغه مثال ویلې ده چې داغه دانی په شان ته کې ته دا مثال وایا قران وایي جو دانه د خاور کې دی واچ ولا هغه پورته دیغه وکړو دیغه کې وو وګرا واته او هر وګي کې سل دانی دي نو وس د دې دانې نه سو دانې جوړې شوې سل دانې ته جوړې شولې اوس و دانې ته جوړې شولې یو دانې وګي کړې دي هر وګي کې سل دانې دي د 700 شوې نو د یو روپۍ نه د الله په لار کې 700 روپۍ جوړې شوې بیا الله تعالی وجه والله يضاعف لمن يشاء الله تعالی ځنې خلکو له نورم سیوا کوي چې څومره اخلاص ډيري دغه مجبورای دي غربت دي بیا مرغله خرچي کې صدقې کوي مینه ده نو دا د 200 چوند نه هم پرتز دي نو هغه ته د ذکر کې ونش ځکه موږ ویلو چې دا هغه د لپاره کم نه کم د چوندې د لس پورې ده او دا معنا معرفت ذکر کړی ده ومن جاء بالسيد فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون او هغه چې راتلو غلو په دې باندې بد کار یو ګناه وکړه فلا يجزى نو هغه ته بدل نه ملويږي الا مثلها مگر د هغه په اندازه باندې د هغه په مقدار باندې یعنی ګناه چې سمره کړله سر په سر حساب سکیږي لسه نه چې ګناه دی وکړه او ثوابونه د لس ګناونو تیرې عذاب د لس ګناونو د نه د سینه بس یو ګناه دی کړه د یو ګناه عذاب ته تیرې خو نیکی چې دی وکړه د لس نیکو ثواب ته ملويږي وهم لا يظلمون ابدي خلق به ظلم نکي